اوس د آیس ډیر زیات شوي دي په هر محله کې په هر په دغه کې زما اکثر د اس ایچ او صاحبان سره په دې باندې دغه وی چې زه وایم یار دا چې کوم ځای نه راځي د هغه ځای نه ولې دا نشي بلاک کېدی. یو قسم خلکو ته ویډیوګانې کولې او چام نه اوچتو روډ باندې پروت و غریب الټه پرېوتی و دا سترګې هم خوږ شوي رازن راغل دی او موبایل یې جپټه کړی دی د هغې نه وروسته د خپل پسټل راایستی دی په هغې فایر کړی دی. پیښور پولیس د دغه سنیچرانو خلاف د دې نه زیاتې تیزې کاروایانې شروع کړي ځکه چې کوم د هاف فرای او د فل فرای کوم سلسله شروع شوې وه نو اندازه کېږي چې یاره هغه دا نه کارآمد نه ده ثابت شوې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو پرون د پهاړي پورې تاڼې په حدود کې یو ډېره زیاته افسوسناکه پیښه شوې ده. په دې پیښه کې یو د 14-15 کالو چینګچي ډرایور دی هغه په دې کې مړ دی. دې کې پولیس یو ملزم هم نیولې دی. ویل کېږي چې دې کس نه کم سړي چې ډزې کړي دي د نه سنیچنګ شوی د سنیچرانو ویشتل پای ډز کولو دا ماشوم پکې لګېدلی دی. دې حوالې سره به موږ دا چې کوم ماشوم لګېدلی دی فیملی سره به هم خبرې کوو او پولیس سره به هم خبرې کوو چې د دغه سړي چې کوم گرفتار شوی دی هغه بیان څه ورکړی دی او اصل وقوعه څه وه. د ننني رپورټ کې به دا ټول تفصیل موږ تاسو ته ضرور ښایو. شاکر الله پرون چې کوم دا ډېره افسوسناکه پیښه شوې ده د مشال چینګچي ډرایور چې مړ دی دا ستاسو دا چې زما وراره و دا څه وقوعه شوې وه ته چېرته وې دې دغلته یې څه کول او تاسو اطلاع څنګه میلاو شوه؟ دا چې موږ خو د معمول مطابق څوک زمیندار خلک دي څوک دکانداران دي څوک د ګاډو کار کوو بس هر سړی خپل کار لاړو دم رشقه ایستې وه بس موږ د ټلیفون شو چې دغه شانې مشال لګېدلی دی. موږ هسپتال ته لاړو چې هسپتال ته لاړو هلته موږ د لاش میلاو شو او دې مړ موږ ته میلاو شو. د بیا د هغې نه بعد بیا جي موږ دغه ته لاړو پولیس را سره ووایي تاڼې ته راشي. بیا تاڼې ته لاړو بیا پولیس وویلې چې یاره دا داسې واقعه شوې ده چې دغه شانتې د کس ډزې کړي دي او په هغې دی لګېدلی دی. مشال کور نه سر ټایم اوتی او دی څونه وخت نه چینګچي چلی؟ جی دی خو د ډېر وخت نه مخکې به کلنډري کوله او اوس د یو کال نیم نه دا چینچي چلی اوس یې ډرایوري کوله چینچي به چلوله. پولیس تاسو ته څه ووایي چې دې سړي ولې ډزې کولې او دی پکې ولګېدو؟ د پولیس د وینا مطابق داسې دی چې وایي د سړي نه سنیچرانو موبایل واغسته او موږ دې کس بیا په هغه غلو باندې ډزې کولې او دی په سړک په الټه سایډ را روان بس د هغې نه بیا وایي د پولیس وینا مطابق د غل په ډزو باندې یې لګېدی دا مشال په ډز لګېدلی. د مشال څونه عمر وي؟ مشال 14-15 کاله عمر جي. دا چې کوم کس ډزې کړي دي د باره کې د پولیس څه وایي چې دی نیولې دی؟ جی او هغوی پولیس موږ ته دا ویلي چې هغه گرفتار دی نیولې شوی دی. تاسو د پولیس په خبره څنګه یقین وشو؟ څه ویډیو تاسو ته وښوله چې په هغې کې ښکاري چې واقعي د په ډز لګېدلی دی؟ او پولیس والا وایي چې یاره د ویډیو هغه ټیم مطابق د چې دا ډزې کړي دي بیا دا غلطي تښتېدلي دي د نه دا موبایل اخیستی شوی دا غونډه ویډیو پولیس سره شته. ستاسو نوم دی بچې؟ زما نوم محمد عثمان دی. عثمانه د مشال ستا رور؟ جی دا زما رور. تاسو څو روريان یو د مشال پکې سویم نمبر و؟ موږ الحمدلله درې رونه یو او مشال زموږ کشری ورور و. ته څه کوې؟ زه خو سکول ویم. کوم کلاس کې سبق وایې؟ کلاس 10 کې سکول ویم الحمدلله. او هغه سبق نه وی مشال؟ نه مشال سبق سره داسې شوق نه و بس دغه شی شوق و دغه به یې چلول. او ستا د سبق باره کې هم تا وایي څه وختي خبره کوله که نه څه به یې وایي چې زه به مطلب مزدوري کوم چې تاسو سبق ووایې؟ جی هغه به دا ویل بس تاسو سبق ووایئ موږ به زه به مزدوري کوم چې کور هم بس چل یو ګزاره کېږي. بس ماسخوتن کې به ټول راټول شو مینه محبت به خپله کې به راټول گپ شپ یې وایي نور څه نه و داسې. ته پرون چېرته وې چې تا ته چا څه ووایي چې څه چل شوی دی؟ سکول کې هم ماته استاد یې رینګ وکړ استاد ته رینګ وشو چې داسې دغه شوې ده بس د سکول نه راغلي د سکول کې اطلاع څه راغلی وه چې مشال مړ دی؟ نه داسې خو ماته نه ویل زما یو ترور زوی دی ما سره سکول کې دی نو هغه ته استاد ویل چې لاړ شه عثمان هم ځان سره کوه کور ته ځئ
نو ما دغه ته وویل ترور زوی ته څه چل شوی دی ما ته خو وویه وه هغه ویل ما ته یې داسې نه ویل چې ستا ورور مړ دی ما ته ویل راځه زما نیکه مړ دی هغه ما ته دغه شان ویل او بس بیا څه نه یم پېښ شوی بیا چې کله کور ته رالې نو خبر شوې کور ته چې رالم بس دا ګڼه ګوڼه مې ولیده نو بس زه پوه شوم چې مشال باندې څه چل شوی ځکه چې مشال چینجي چلی و ما ته د روډ حالات هم ښه معلوم دي چې دلته ډېر بې غیرته خلک اوسي په دې ځای کې ما ته پته ده چې دا به مشال څه به چل شوی بیا بس داسې نور څه نشته نو بیا چې کله مور او پلار دې خبر شو د هغې څه پوزیشن بچې بس څه پوزیشن و زموږ به څه پوزیشن د غریب هم دغه پوزیشن یې صرف جړا کوي نور څه نشي کولی د غریب دقه کار نو دې تاسو درېواړو وروڼو کې کشر و د ټولو نه دا موږ نه کشر وي جی عمر یې څونه و چې د بیا د مزدوري به هم کوله کور کې به خرچې کې پیسې هم ورکولې پته یې سبق هم وی دونه ذموار و ها جی الحمدلله تکړه و ډېر زیات تکړه و عمر یې څه نه و چا د 15 سال عمر و د 14-15 سال کې هغه لکه د پلار په شان ډیوټي هم کوله پته سبق ویلی ډیوټي کوله بس موږ بیا نه خفه کولو هغه به دا غوښتل چې دا کامیاب شي بیا به دې ما ساتي بس تا د څنګه پته ولګېده ته څه کار کې زه خو خپل ټیکسي ډرایور یم او دغه سهار ووتم هغه هم زمانه مخکې ووتو زه هغه پسې وم نو زه کوواټ روډ کې ولاړم سورلو ته او هغه تللی و پیره ما یې راتاو شو چې راتاو شو موږ ولاړو مشال ته ولاړو او بیا هغه رانلی نو بس موږ دغه م شو هلته بیا یو کس رینګ وکړو چې لږ ستاسو ډرایور دی په سړک پروت و چې ایستی دی نو موږ ویل ماشوم دی نو ما نورو ملګرو ته ویل مې دا ماشوم خو زما وراره دی یو بل څوک خو نشته دی نو موږ رینګونه هغه څه موبایل نو نو بیا چې هسپتال ته یو ملګری مو هغه راتاو شوی هغه هسپتال ته وړی چې هغه هسپتال ته وړی نو بس هغه بیا موږ پسې رینګ وکړو چې مشال لګېدلی دی او راشئ نو موږ چې بیا هسپتال ته ورغلو په دغه راووتو تاسو خبره کوله وختي چې نور چوچته هم نه دا چنګچي والا په څوک راغلی دا څنګه خبره وه چام نه اوچته په روډ باندې وټ لس شل منټه پروت و یو قسم خلکو ته ویډیوګانې کولې او چام نه اوچته روډ باندې پروت و غریب الټه پرېوتی و دا سترګې هم خوږ شوي ګرانو مرګرو د دې حلقې ایم پی ای ارباب وسیم سره به خبرې کوو چې دا دین یو ورځ پهل اثر د بالا ماڼۍ تاڼې په حدود کې شوکه کې دا کس ویشتو دا پکې دویم قسم دغه شوکمارانو د وجې نه مړ شو آیا روز دا سنیچنګ کیږي پولیس څه کوي او ګورنمنټ څه کوي زه خو ډومبې ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زمونږ د غریبې حلقې ته راغئ او بیا دا کومه افسوسناکه واقعه چې پرون شوې وه او تاسو راغئ او د دوی دا بیان هم په ریکارډ باندې واغشتو د هغې زه ستاسو شکریا ادا کوم واقعي دا تاسو چې کومه خبره وکړه د سنیچنګ د بل ورځ هم شوی دی ډیلی بیسس باندې کیږي او پولیس خپل ایفورټس کوي دغه کوي مخکې خو زه چې اوس زه څه ګورم مخکې خو حالات ډېر زیات خراب وو خو اوس دا نوي کم افسران چې راغلي دي میا سعید صاحب کو شو کو دغه شو نو زه چې څه ګورم په دې سوشل میډیا باندې یا د خلکو نه مونږ ورولې چې مونږ خو ګرځو په ګراوند باندې نو ورکې راغلی دی خو بیا هم دومره زر زه وایم چې دا نه کنټرول کېږي هر ځای کې غلط خلک هم وي دغه خلک هم وي او ښه هم وي او خراب هم وي خو زه چې څه د حکومت په زه تاسو ته څه ووایم هغه حکومت خو چې څه دي هغه ستاسو وړاندې دی چې ولې چې هغوی خو په دې شیانو باندې فوکس نشته هغوی خو که سر راپاسي نو یا اډیالې ته خوشي وي یا اسلام آباد ته خوشي وي او د هغې کو په ګډ ګورننس باندې شو کو په دې انتظامي معاملاتو باندې شو کو د کم چې د آی روز دا کم دغه روانې دي نو مانه تاسو ښه خبر یې چې هغه په دې هغوی دا پریارټیز نه دي د هغوی پریارټیز څه نور دي دغه دي او دې ته د هغوی څه سوچ نشته خو هغه دوی ته سوچ وی دغه وی نو دې کې ډېر کمې راتلی شو دې کې مطلب دی ډېر څه ورکې کېدی شو خو چې د یو شي د څه خلکو سوچ دا وي نو هغه خلکو خو سوچ دا نه دی هغه خلکو خو دا کم خلکه خو چې راغلي دي هغه خو په میرټ باندې به څه ورته ووایم چې په هوا باندې راغلي دي داسې خلک دي چې کونسلري نشي ګټلی نو هغه خلکو سره به د عوامو درد څه وي د عوامو نه خبر نه دي هغه د مسایلو نه دي خبر هغوی خو چې سار شي عمران خان داسې دی عمران خان خو دغه حکومت سره ټایم کې زه میسه پاتې شوی او د عوام به هم ګواوي د خلک به هم ګواوي تاسو چې په دې 14 کالو کې خو ما څه بدلون نه لیدو
ما خو څه تبدیلي ونه لیده، ما خو څه چینج، ما خو د دې خلکو په د زندګۍ کې څه سکون څه آرام ونه لیدو، بلکې د هغې نه بدتر شوي دي. کو ګرانیت وګورئ، کو نور داسې ډېر څه مخې ته راځي چې هغه وګورئ، نو ډېر د افسوس خبره ده. او الله دې وکړي چې د دې خلکو مونږ د دې خلکو غم وي مونږ سره، چې اصل دغه دا د اساسه د قوم دا دی، مونږ سره د نور څه پریارټیز مونږ نو الله دې په دې صوبه زمونږ په دې قوم او په دې رحم وکړي، او مونږ افسوس هم کوو او مونږ مذمت هم کوو چې دا کم مونږ افسران، دا پولیس افسرانو ته مونږ بیا هم دا کوو، زه به دې معامله کې به ملاویږم هم ورسره، خو چې دا کومه څه واقعه شوې ده، افسوسناکه واقعه شوې ده، او ډېر د غټ زړه مظاهره وکړه، نو انشاءالله چې څه کېږي مونږ دوی سره ولاړ یو، مونږ به کوو. سر تاسو عوامي نماینده یې، زرګونو خلکو تاسو له ووټ درکړی دی، بلکې لکونو خلکو د تاسو ډیلی بیس باندې خلکو سره ملاویږي، وجه څه ده د سټریټ کرایم چې اضافه کیږي؟ د بیروزګاري ده، مهنګایي ده، که نه د دې نشو په وجه باندې؟ خو جی دا تاسو چې څنګه ویلې بیروزګاري او دا ډرګز اوس دا آیس ډېر زیات شوي دي په هر محله کې، په هر په دغه کې. زما اکثر د ایس ایچ او صاحبان سره په دې باندې دغه وي چې زه به یار دا چې کوم ځای نه راځي د هغه ځای نه ولې دا نشي بلاک کېدی، چې دا دلته راشي او څوک څکي یا دغه کوي یا د چرس یا نور څه دا ډرګز چې دي، نو په کار د مخنیوي کول په کار دی، کونی د حالات په د دې هم زیات بدتر کېږي. او د دې نه علاوه ډېره غټه خبره د بیروزګارۍ ده، ګرانی ده او بیروزګاري وي، نو خامخا یو سړی خپل بچي یا کور کې نهر وي، نو خامخا به هغه څه ناسه کوي. نو انشاءالله زمونږ به مرسته هم وي او کوشش به هم وي او آواز به هم دی دپاره اوچتو. تhank you جی. چوتانه پهاړي پورا علي ادرش خان سره ولاړ یم، دې نه به پوښتنه کوو سر دا راته ووایه چې دا وقوه څنګه شوې وه او بیا دا ملزم څنګه گرفتار شو؟ السلام علیکم جی. دا بالکل جی مونږ سره سهار داسې 7:30 بجې کې وقوه شوې وه، او مونږ ته الارش نه کال راغی چې دلته یو ډیډ باډي راغله، او په هغې کې چې دی نو یو 15-16-17 کالو هلک چې دی نو هغه وفات شوی دی. په هغې کې چې مونږ سپاټ ته ورسېدو، سی سی ټي وي کیمرې مې وکتې، نو چونکې دا ملزم چې کوم و زمونږ د دې 302 چې کوم ملزم دی د نه رازن راغل دی او موبایل یې ته جپټه کړی دی، د هغې نه وروسته د خپل پسټل راایستی دی، په هغې فایر کړی دی، او مخالف روډ باندې پی ایس او پمپ دی، هلته چې دی نو کس لګېدل دی د تیز رفتار والا، او دا وفات شوی جی. مطلب دا چې کوم ملزم و هغه سره چې سنیچنګ وشو، هغه سنیچران ایشتل او هغه ډزو کې دی لګېدلی دی؟ بالکل جی، بالکل همدغه شانې خبره ده، خو چونکې مونږ ته خو د ده علم نو خپل هیومن انټیلیجنس باندې مونږ معلومات وکړو، د ده مونږ چې کوم دغه وکړو د کاکا خیل ټاون کې چې دی نو چا سره نو د هغې نه مونږ ته پہچان وشوې جی دا همدغه کس دی. دې کې واقعي چې پولیس خو ډېر بر وخت مطلب کار کړی دی، ملزم یې نیولی دی. ملزم څه وایي چې هغه څوک دی، څه کار کوي، او د دې وقوعې باره کې هغه څنګه په خپل بیان ورکړی دی؟ ملزم دغه وایي جی چې د چونکې دلته یو کس سره پرایویټ سیکیورټي ګارډ دی کاکا خیل ټاون کې، او د سره دغه وقوع شوه، نو اوبویسلی د پسټل رویستو فایرنګ یې کړی، خطا فایرنګ یې کړی، چونکې دا چې کوم مقتول دی دا غریب ډېر کورنۍ نه غریب سړی دی، هلک دی، او چې دی نو بس غلطي ته شوې جی. دی خپل جرم مني؟ بالکل جی مني جی، سی سی ټي وي فوټیج نه بعد مني جی. او دی څه وایي چې د څو ډزې کړي دي؟ دی خو جی یادوي چې ما 4-5 ډزې کړي دي جی، او جی خول مونږ اغوستي خپل دغه کې، او تفتیشي څه ده جی هغه کم چې تاسو سی سی ټي وي یاد کو هغې کې، خو چې تاسو دی ولیدو دی گرفتار شو، د شو کې هم دلته ایف آی آر شوی دی که نه هغه به هم دی ایف آی آر کې جمع کېږي؟ هغه مو جی هم دی ایف آی آر کې منشن کړي دی هر څه جی، چې څه وقوعه شوې ده A to Z مونږ ټول هر څه ایف آی آر کې منشن کړي. دغه سی سی ټي وي کې چې دا ملزمان ښکاري شکماران چې کوم دي به نورو کې هم ښکاره شوي، د هغې باره کې اوسه پورې څومره مطلب معلومات شوي؟ دې باره کې جی مونږ هم په دې روټ باندې ټول سی سی ټي وي فوټیج چې دی نو چیک کړي دي، او د روټ مونږ دغه کړی دی، آیډنټیفای کیږي به انشاءالله ډېر زر، او ډېر زر به هغه د قانون په دغه کېږي شکنجه کېږي. ګرانو ملګرو، تاسو د متاثره فریق هم خبرې واورېدې، د ایس ایچ او خبرې مو واورېدې چې دوی د سی سی ټي وي په مدد باندې ډېر بر وخت کاروایي کړې ده، او کم کس چې ډزې کړي دي هغې ګرفتار کړی دی.
څنګه چې دی وی چې د وقوع نه پس د سی سی ټي وي او قتل او د ملزم شناخت پکې شو او هغه گرفتار کو نو پکار دادا چې په دې ویډیو کې کم رهزنان ښکاری چې هغه هم ډیر زر گرفتار شي د پولیس خو دا خیال دی چې هغه به ان شاء الله ډیر زر د ملزمان گرفتار کی خو دوی مړخته کومګه وګورو نو په پیښور کې په دې لګو ورځو کې د سنیچینګ داسې دوه واقعاتو شو چې پکې دوه کسان دواړه کوم عمر لکان پکې وفات شو پولیس لا پکار دی چې څنګه دی په سوشل میډیا باندې او په ټیک ټاک باندې چې کم خلک فحاشي پیلاوي او داغي خلاف دی ډیر سخت ایکشن شروع کړو پکار دادا او وخت ضرورت هم اوس هم دا دی چې پیښور پولیس دغه سنیچرانو خلاف د دین زیاتې تیزی کاروایانې شروع کی ځکه چې کم د هاف فرای او د فل فرای کم سلسله شروع شوی و نو اندازه کیږي چې هغه د کارآمد نه د ثابت شوی پکار دادا چې پولیس په خپل سټریټیجی کې تبدیلیاں راولي او دغه خلکو خلاف سخت کاروایي وکړي